دا سلور اصول دی متفقن علیه کنا کتاب سنت اجماع قیاس او دا دو اصول نورم دی تعامل دا اهل مدینه دا دی حجت گنی پا مدینه کی چوکار کی نو دا خود صحابه و اولاد و دا زمانه کی نو دا حضور نا پا تواتر نقل دی نو دیر احادیث احاد بانے عمل ندکڑی دا دی وجنا چه تعامل دا اهل مدینه بداغی خلاف و دی تعامل اکبر حجت انگنی امام بخاریم تعامل وی خو یو قید ورسر دیاتی وی تعامل دا حرمین دوارو فی دوارو حرمینو کی چوسیز معمول بهی دا حجت وما اجمع علیه الحرمان رسول اللہ راشی پر بیم جلد دا دلو پواس کی امام بخاری کو بیشان دا اہل مدینہ و عمل دا زمانے کا اسنا تعامل دا عمل دا اہل مدینہ دا دی حجت قوی گر تقریباً اویا حادث پا موطا کی دا سیر چی دا پی عمل نہ کرے اور روایت کرے لکا وی لم نجد علیہ عمل اہل بلدنا او کلوی و علیہ العمل بی بلدنا دا مدینی دا خلق صحابہ و اولاد دے ندوی کی چو عمل لا روانی خود حضور مبارک جندوی سارا دا حجرت نتا وفات پوری دوی ارسلی دلی دا نکہ یو عمل اکڑی اتفاقا میں اکڑی اما چر تراوی بل دیتا رسولی فعام معمول بیہی دا چکم پا مدینہ کی زیادی اصل بل عمل بالمصالح المرسلہ حکم تگور علت ہوتا یوسیس بنا دا یو حکم کلا پا یو علت کلا غایلت معتبری اتفاقا لکه شراب دا سو وجنه بند دا سکر دا وجنه نو که غیر منسوسی غم حرام دی لکه چرس دا حضور زمانه کنو پودر هر غشی چی نشکی سره علت معتبر دی چی آغا سکر دی نو دیتا مصالح معتبر وی مصلحت حکمت نو کم شده وجنه چی خمر حرام دی آغا سکر دی دا سکر علت دی معتبر پہ اتفاق دا علماء دیکھ حدیث کی مرادی کوکا کل مسکر حرام اما اسکر کثیرو فقلیلہو حرام دے مصلحت ملغات دے چیسو کی نمعتبر ہے لیکن زنا خونه دا خکنا تو دا زنا دا یری دا وجنا اختلاط دا سڑو پا یو خار کے بند کے چیا سڑی دی جداو سیگی او خوزی دی جداو سیگی دی یو بالکلو تا دی نسی دا شریعت نا دی معتبر کرنا یا پچا دا علت سکر دے خوانگور کرل پہ بند کے چکی دیشی سوکتی شراب جوڑ کی شریعت دا غی مصلحت تا معتبر ندی ویلے دے ملغات تے نو دیتا مصالح ملغات ہوئی درے مانا دے چی شریعت تے ساکت تے نے معتبر کرے دے نے لغوہ کرے دے نو دا غی تا مصالح مرسلوی مرسلمانا مطلق دا عام علماء پا دے عمل کی خونمی نکے لیکن دا خفق قانون دا چی پا دے طرح بدے دا سکول پکار دے نو شریعت انہ لغوہ کئی نے معتبر کئی نو دا دری وارا فقہا مصالح مرسلو باندے احکام نوائی او دے پی وائی نو دو سیزون دا پا اصول فقہ کی زیادی کری دی کتاب سنت اجماع قیاس نو یو تعامل دا اہل مدینہ یو عمل بالمصالح المرسلہ یعنی مصالح مرسلہ دی حجت گنی ملغات خطول نوئی معتبر خطول ہوئی مرسل کی دی قائل دی دا نور نوی قائل منگی قائل ہوئی خمون تی تعبیر پہ استحسان کا سرکا استحسان دیتا ہوئی چی ترک دا قیاس جلی دا بل قیاس خفی دا وجد دا استحسان چی فقہ حنا فروخ کی دی دا عمل بالمصالح المرسلہ
مصلحت ملاقات مثال درته بلخیم چې بریلیان وای چې د بانګ نه پس خو درود شریف راغلی د ځکه مسلم شریف کې حدیث دی چې بانګ مورې د یو ځل په ما درود وای بیا دعا د وسیله وکړي نو که سړی دا مصلحت غني دا وای دا باندې بدعتیان چې موږ به د بانګ نه پس په درود په زور وایو چې خلکو ته رعایت کو نو خبره خو مصلحت خدا دی درود شریف خدا چونکه حضور نه دی کړی صحابه نه دی کړی هغه مصلحت چې هغه نه معتبر کړی دی ولې معتبر ہے ضرورت خدا کے زمانے زیاد نو درود شریف ورته په واعظ کې وخایا چې بانګ نه پس یو ځل درود شریف دعا د وس به خو دعا د وسیلې په زور وایي چې خلکو ته آیات دا ته بدعت وایي نو دې ته مثلا تا ته وړي وې دا خبره خو ده کو نه ده جوش دې صحیح دی ولې دا بدعتيان چې بدعت کوي نو د زړه د وجه نه کوي د محبت د شریعت د وجه نه کوي شیخان صوفیان ځکه بدعت دی روانه پیران شیخان صوفیان او جذبه خولي جو شیخی هوشي قواعد د شریعت ته نه ګور هغه نه غلو فی الدین جوړ شي جو شي سي د دې وجه یو خبره یاد لاله کله امي سړي ته چیز پته نه لګیا غلب خدای په بدعت ثواب ورکړي او مولا به پینسی لکه هغه نه پیږي او عایدان نه ښه او مولا به پینسی ستان ولدا سکار نو امام مالک رحمه الله د لوی شخصیت خان اور پسې هشام بن عروه هشام د دوست اعظم دی او روایات انتیز ذکری دی امام مالک سے دا شخصیت تی چه استادان هم تی روایات ذکری دی عورت تابعی دی دا حضرت عائشہ صدیقی خرائی دی بالاخر عائشہ رضی اللہ عائشہ ام المومنین دا هجرت نفس پیدا شوه او چې ما مور پلا لیدلی زه په خبرت پېښې منو د اسلام په حالت کې مې لیدل د شپږو کال عمر کې کوي د نشو او د 9 کال عمر کې واده شوه د هجرت ته مخ کې کوي د نشو د حضور مبارک مخ کې نه بي خدیجه الکبرى ما په یو لسم کال د نبوت وفات شو بیا ابو طالب وفات شو ترې بیا د معراج واقعه راغله نو چې وفات ماشومان یې پاتې د حضور مبارک نو چاچی ورته وای ام الفضل د عباس سے بیبي مسلمان او لا خاوند مسلمان نو لا به قربان ته حکم شي ماشومان دې کور دې نو واده درلکو وی ډیر راځه وی جنې د لوکو کونډه وی جنې سو کیا دے استاد دوست لور عائشہ صدیق او کونډه سو کیا دے سودا بنت زمان یو سردار لور وی دوار ته پیغام ورغی نو الفضل الله ام سعودی ته چې وی هغه زمان په سر چشم قبول عائشہ مور ته وی دا هوړه وی زما لا خاون ته وی ابو بکر صدیق چې هغه ته وی حضور مبارک سره ډیر محبت او درواله جنو یا خو زما ورور دی نو چې هغه لکیږي کنه زه ته په خپل تاسو کوم وی قربان ته زما ورور زما لور پتا کیږي وی او ته زما په دین کې نور وی خما تعالی برک نو سعودي وعده کړه ځکه چې مشرم او کور کې سوکنو نو هجرت کې ور سره سیب سعوده بیبي و چراته او عائشہ مور پلان سره راغله نو سعوده بیبي اوله بیبي چې حضور ولا کور جوړ ک په مدینه منوره شپږ میاشتو کې دنه د مسجد نبوي جوړ شوی او لومبه کوټه او کور مې سعودي بیبي لا جوړ به رستو عائشہ کړه په دیم کار دا نور بیبيانې رستو کړه
نو عائشہ 200 او لس حدیث تا دینا نقل 2210 دا حضور پاک نا نقل دی چی نصف علم دا شریعت دا دین ازدکا ہے پا طولو بیبیانو زنانو کی دا طولو نا افضل طولو نا آقل دا طولو نا اخیار او دا طولو نا زیادت سنجیدہ حضور مبارک تا دیر اگرانا وا ذکر چی دیر زیادت اخیار نام بخاری کے لراش عمر بن العاص حضور پاک نے تپوس کی قربان ستا سوق وقت وی عائشہ یہ پر سرو کے لن تپوس کو میں پلار ہے بیا دې سوق وخت وی عمر امام دا یې غږ نه کړ دغه یو په جهاد کې یو امیر کوم ماجل کې وی چې کني دا ورته ډیر زیات ګران او کني د جهاد کو بنا په مصلحت نه او د دې قصې بدل راشي بخاری سے عائشہ ډیر لوی علم خاون اتلس کاله یعنی نه کاله به صحبت کړي د حضور پاک سره جون دې تیر کړي او بیا چې هغه وفات کېدل د دې اتلس کاله عمر اتلس کاله زموږ وطن کې لا واده شینی دختر خود بوت وایله خبره د سړو په شامه سنجیده خبره د کټفه او د سمسه او د خلفه په جنگ کې دا نه د حساب چرتاش نه لکه د خود تعویل معاویل دا خبره نه کوم آیتونو کې بحث په مسائلو کې بحث دمرا گران شیرونه دیتا یاد او دا سباور حدیث دا ام زرع یو لس خزی دی پا یو مجلس کی دا یمن او دا خاوندانو علی ویلی دی پا یو دل پناشنان فازو کی دیتا ٹوٹ پا یو دل یاد دی او بے نبی کریم تویلی نصف علم د شریعت د دین نه خمار ته پرون د کتاب نوم واغشتو بدر الدین زرکشی کتاب لیکل دی عین الاصابه فی مستدرکته عائشة علی الصحابه هغه مسائل چې عائشه صحابه ته خودلې دي یا ور سره په بحث کړ نو شرط صحابه کرامو کې په یو مسله کې اختلاف راغی نو دې ته به رجوع کوړه بار مولانا انتا پوسن باتکول صحابہ او تابعینهم من وراء حجاب وإذا سألتموهن فسألوهن من وراء حجاب سین تمام مرل خدا بکوٹا کے ناستا و پردہ وزورن نو عائشہ وی کہ حارس ابن حشام دا ابو جہل رور دے او فتح دا مکہ کے اسلام رور دے ابو جہل نم دے عمر ابن حشام او د دنم نے حارس ابن حشام حارس دا بین بحثوس الفاظ دا حدیث ترون رسید حارس ابن حشام یوزن دا حضور پاک نا تپوس گئی یا رسول اللہ نشید چی عائشی دا حارس نوری دلو یا چی حارس تپوس کونو عائشی اوری دلو دا عائشی پا کمرہ کے کڑکے لگی دے و جماعت پردہ با پاکی زوان دو حضور پاک پا دا پردین جماعت تکاتا کڑکے او سمجھتا پنجرہ کے کڑکے شکل خونوے اور پنجرہ کے دروازہ راوستا آئی باندی لکلی دی باب حجرت عائشہ رضی اللہ عنہ ریاض الجنت طرف تے مخ کے سرگند اسے ورطا دا قرآن شریفون الماری خیری اپاغی لکلی امارا ببناء هذه المقصورة الشريفة الملك الاشرف القاتبائی عام 888 دا پنجرہ مبارک ملک اشرف قاتبائی پا حکم جوڑا شویدہ پا 988 ہجری کی دے باب حجرت عائشی سر لکلی مکلار دیتا خیال کا نیوزل حارس ابن حشام دا حضور نا تپوس کی کیف یاتیک الوحیو قربان تعالی وحی سنگ راسی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مبارک ورطو فرمائے احیانا یاتینی مثل سلسل
دا احیانا ظرف مقدم ده یاتینی دفارا یعنی یاتینی احیانا کل رازی مالا پشان دا سلسلی دا جرس سلسله آواز متدارک صوت متدارک متلاحق تاوی لکه پکانو سړی زنجیر راکاږي یا یو ګنګرو آواز کوي پر لپسک یا یو جرس آواز کوي نو سلسله الصوت المتدارک المتلاحق شرنگار لکه دا پویول استاس دا پارا لکه دا ټیم غړی چی کنه غړیال یا دا ټیم کس آواز شروع کی نو دا صوت متدارک متلاحق تسلسله وي سلسله یو سلسله سلسله دحرج یو دحرج دحرجتا مصدر د باب د رباعی مجردونه الجرس جرس اګورو ته وای چې دا سارو په غاړه کې اچي خلک نا شرنګار کوي چې دا څه خوځینو هغه आवाज یا کله وای کسلسلتن علی صفوان لکه زنجیر چې په مینو کانو سوکرا کاږي نو आवाज کوي مال د خشانت راځي یعنی په دغه आवाज کې आवाज دا आवाज د څه شي دی نو سو کوئی دا आवाज به د ملائکو دراتلو پشرق براتلی پشرق فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا دا ملائکو دراتلو آواز با سو کوئی دا ملائکو دا وزر و آواز صوت الأجنحة سو کوئی دا با مخکنا آواز شده توجه دا پارا لکه ټلیفون کې مخ کې رنګ شي توجه پیدا کوي نو دا حواس به متوجه کول له حضور مبارک نو دا به आवाज راغی مخ کې دا وحینا شاه ولی الله سے بیت دا کنایه دا تعطل حواسنا حواس د حضور معطل شو کته اس وګونو کې کوته ومنډه کنه نو یو आवाज باورله اوس پکې ومنډه شي یو आवाज برازیم ګنګونه نو دا आवाज او د تعطل حواسو سره وګونو کې چې کوته ومنډه یو شرنګ په مازغو کې اوري یا چې شپږ د شي आवाज به وګونو کې دا عام علماء محدثین کرام وایي چې دا आवाज د خدای پاکو برای راس د خدای خبره به محدثین کرام صوت د باری تعالی معنی بلا کیف و بلا تشبیه او متکلمین صوت نه انکار امام بخاری دا صوت قائل دی اور استو په باب کې په دیم جلد دا کلام په موضوع نو دبا برای راست خدای خبر اوریدی دی کی مواسطه دا ملائکو نو نو دا آواز دا خدای نا تعبیر دی کئی پا سلسلت الجرس سارا زمان دا محدثین و مسلک دی الحمدللہ نو دا بے صوت دا باری تعالی ورد متکلمین خوی زلیخا کی شنیدانگه آوازی نیبا شنیدانگه کلامی نیبا آواز معانی در معانی راز باراز زلیخا شریف مبینه دا آواز دا باری تعالی دا برا دی که بدخل دا ملائکونو یعنی دا با وحی بلا واسطه وهو اشده علی دا قسم نوع دا وحی با فما سخته فیفسم عنی ينقطع عني دا وحي ببنشا يا فيفسم عني يقطع عني يا فيفسم عني ينقطع يفسم صيغه مضارع باب افعال يفسمو دا فسم مجهولا او يفسمو معلومه دا باب دا فسم
فیبسم عنی ینقطع عنی بس پشو دا وحی او بدری دا وحی ختم بشوا ختم بشوا وقد وعیت عنه ما قال او ما با یاد کړیو د دنا د آواز نه چې سبا او ویلی چې وحی به بندیده ما بار څه یاد کړو وحی حفظ سره د فهم ته وای واحیانا یتمثل الملک رجلا او کله بظاهر شما ته ملائکه د انسان په شکل کې یتمثل یظهر ويتكون الملك في صورة رجل ما تبظاهر شو ملائکه په شکل د سړي کې دا اکثر به د دحیه ابن خلیفه کلبی په شکل کې وا احسن وجها په صحابه کرام واجمل صورت خشت صحابی مبارک دان صاحب حضور جو بادشاہ د سم اکثر خطونه لیکلي د په واسطه به لیکل دحیه ابن خلیفه کلبی دومره خشته او روم خشته خلق چې دی بلا خود ورته ولاړ دومره خشته و دارن نو ملائکه په شکل د سړي کې راغله اسړې دحیه ابن خلیفه کلبی څنګه راځه څنګه ماته سره جوړ شو د نه نیو خبر د خپل خېټه نه نیو خبر بیګا ملوګانو ټیپرو موله خورلې خېټه کې مسمره تبدیلی راغله مینه پکې جوړ شو لاړې پکې جوړ شو باړو دسماتي جوړ شو بلغم جوړ شي صفرا جوړ شي اته دې تبدیل له حقیقت نه نیو خبر خېټه کې ماشين نه نو سړي خپل ځان نه چې اقرب د اشیاء او د حضرت خېټه را دا غینه نه خبر ده ملائکو په خبرو کې بس خبر وی فلسفی کو منکر حناناس از حواس انبیاء بیگاناس فلسفی کو یبد معقولات دو عقل از دهلیز میں ماند برو سنگا بته جوړه شه د خدای طاقت چې ملائکې له ورکړي دی او پیریان او شیطان له ورکړي په مختلفو سیرو کې سرګندي نو فیکلمونی چې سرګند بشما ته ملائکه په شکل د انسان کې نو فاعی ما یقول نو چې سبه راتوي ما باوریدل هغه بلګیاو ما بیادون عائشہ بی بی خروج ته هجرت کړی د حضور په نکاح کې خو نه د خپل خاندان سره راغله د رستم مور سره او رومو سره ولا ولا دا دی واده قصه وراشي په مدینه کې مې چر عالم تبه اونې ولا او لاکړه کاکړه را باندې راو خطر سره نه لوخه به لکسر مې خوشو به دا خوشو په حال به مې ځانګل یو ورځ راته مور وی راشه په من د عالم په هیبت مخلاصونه راوځل او لاس نیونه ولم زارو خبر نیم چې دا څه چل کوي مثلا سوارو خزوی د او ریته د امانت مواله ناوی را سر غوړ کو جامع را بدل کړ سم سترګ را لوکړه او دې کې حضور پاک راغی د صاح وخت نو دوحه صاح وخت کې نبی کریم مرغلی دا وځي دا په دې حساب کتابو خبر نه و هجرت دې رستو کړل ها خپل مور سره ابو بکر صدیق حضور پاک سره ته حضور ډېر خاندان رستو تلل سودا بي بي رستو تلل دا علي سید بي بوتل فاطمه بي دا ورته حواله کړو زماده خاندان نو نسه نوای فاعی ما یقول نو دې ملک چې براته سوي ما باوریدل عائشہ بی بی دا خود حارس خبره وا چې د حضور پاک نه تاسو کړو وې زر تخپل چې شمدید قصه کومه او دا گویا تصدیق کوي د ډوبې بیان چې حضور مبارک په پما به د غړومبې قسم ډیر سختو قالت عائشہ وی ولقد رأيته ما بخپل سترګو حضور لیدل دي ينزل عليه الوحي چې وحي به نازل ده په اليوم شديد البرد وسخت يخنه کې باغرات کې چې سخت به یخنی ده ويفسم عنه وحي به تدري ده ينقطع عنه بس بشو بدري ده
وان جبینه لیتفسد ورقا او د تندی مبارک نه به دارونه تلل د اوښکو تفسد په تیز تلل فصله کرک چې سړي موي د وینې که نه وینه په دار چې نو د تندي مبارک نه به لکه د دار په شان اوښکه تله تندی خو سخت جز دی نو چې د دې نه خولیږي خو ډېر زور به وان جبینه تندی د پیشانی لا يتفسد تیزه به تطلع یسیل بسرعة وشدة آخر صالح تمیز کله د فاعل نه کله د مفعول یعنی يتفسد عرقه من الجبين خلبت لا د تندین په ډېر تیز رفتار او درېمه خبره د سوالات او جوابات اول سوال دا استاسو دا طالبان چی سید الکائنات وی چی کل مال دا وحی پشان دا سلسلت الجرس رازی نو سلسلت الجرس و یو آواز قبیحا ممنوعا دی پشرع کی حضور دا جرس نمانا کرده نو تشبیه د یو خیر تشبیه د یو امر محمود چې هغه وحی ده د آواز د جرس سره دا خو تشبیه د محمود ده د مذموم او د قبیح سره نو څنګه حضور تشبیه کوي چې دا وحی به په شان د آواز د جرس وه او بیا خصوصا چې پنځم قول اختیار کو چې دا صوت د باری تعالی دا صوت د باری تعالی تشبیه وکړه د سلسلت الجرس دا خکار نه ده د خلقو په خیال کې نو د دې جواب دا دی چې تشبیه کې مشابهت په یو ادنا مناسبت سره کافي نه په ټولو وجوهو کې زیم زیدن کالاسد زید د زمری پشان دی نو هر شی د زمری پشان دی نه په یو خبره کې په بادره کې کنی د زمری لکه وي د زید لکه نشته د زمری سره یو شانتی د دغه شان سره نه زمری حیوان نه په سلور بولی ګرځي زید خو انسان نه په ولاړه ګرځي زید ډوډۍ خوري زمری غوښې خوري او می مردار زمری او جاهل حیوان دے زید و خیار دے غٹ پگے والے دے او گمز کڑی گیرے نا مطلب زید سنگا تشبیح دے زمری سره کئی خطول علماء تشبیح روانا ذکر یو ادنا مناسبت کافی فما بین دا مشبہ و مشبہ بہی کے نا تشبیح پٹول و خبروں کے نو دلتا چی تشبیح دا وحی راغلی را دا صوت دا سلسلت الجرس سره دا تشبیه دا یو غیر مانوس تا دا مانوس تا یو سیز خلق نپی جنی او بل پی جنی تو ورطا غیر مانوس چی دا مانوس سر مشابه کی ویا لکر سلسلت الجرس موریدل دا کنا ویاو وی دا قشان آواز دا وحی برات تشبیه دی او غیر معلوم غیر مجهول ده معلوم او معلوم سره دې کې تحقیر مراد نه وي قرآن کې هم درته حدیث مثال خیم او حدیث شریف کې چې یو مسئله وضاحت ته درته بنا کوم ورسته غواړي قرآن کے خدای وی اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور خدای وی دا خدای دا نور دا سے مثال لے
لکه رڼا د ډیوې چې په ډیوټ کې پراته وي. نو ډیوټ څه شی دی؟ کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه، لکه ډیوه چې په ډیوټ کې پراته وي او شیشه ته چا نو خدای د خپل نور مبارک تشبیه د نور د ډیوې سره کړی دی. یو ضعیف شي نو الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. نو دا تشبیه د غیر مانوس ته د مانوس سره، او تشبیه د مجهول سره د یو امر معلوم په عرف د خلقو کې. دغه وخت کې د خلقو په اصطلاح کې د نور د ډیوې نه چې په شکل پرته ښکلې رڼا مغونه، نو خدای ورته یاد کړ. اوس ته وایي چې یاره دا خو ډېره سخته بې ادبي شوه چې خدای د خپل نور تشبیه ورکړی د نور د ډیوې سره. نه، دا تشبیه د یو غیر مانوس، غیر معلوم، غیر مشاهد، غیر محسوس، د یو مانوس مشاهد د محسوس سره. نو تشبیه د پاره یو الله مناسبت هم کافي. دا نه ته په آیات کې وایي. په حدیث شریف کې بخاری کې باندې راشي حضرت حسان بن ثابت اجازت غوښته په حج و د مشرکانو کې. وی سیب د مشرکانو حج وکم. حسان بن ثابت شاعر هجه ویما قصیده ورپسې ویم بدا او دا په هغې ډېره سخته بده لګېده. هغه وخت کې به شاعر داسې کار کوو لکه لیډر، چې چا پروپیګنډه به وکړه هغه به ډېر وشرمېد. نو سید الکائنات ورته وي فکیف بنسبی فیکهم، ته چې د هغوی سپکه کې خو زما نسب چې په هغوی کې دی. قریش زه خو د قریشو نه یم، نو چې د قریشو سرداران یادی زما نسب اتحان پکې راځي. وی فکیف بنسبی فیهم، زه چې د هغوی نه یم، نو ته چې د مکې سرداران یادی قریش یادی او د هغوی سپکه کې، نو دوی کې خو زه هم راځم. ورته وایي لأسلنک منهم کما تسل الشعرة من العجین، تا به تې داسې راوباسم لکه ویښته چې د خمبیرې نه راښکلي کېږي. په خمبیره کې چېرته ویښتې که نه د ښځې د سر، نو داسې چې په مزه ترې راوباسې هغې پورې اوړه مونږ کړي غوړ شانتې. وایي تا تې به داسې راوباسم لکه د خمبیرې نه چې ویښته راښکلي کېږي. نو د حضور د ذات ګرامی تشبیه چا سره وکړه؟ د ویښته سره. او د هغوی تشبیه د خمبیرې سره وکړه. هغوی څه کو خپل کار به کوي، خو د حضور مبارک ذات کریمې یاد کړه. تا به تې داسې راوباسم لکه ویښته چې د خمبیرې نه راوباسم. اوس څوک دا ویلی شي چې حضرت حسان سپکه کړې ده د حضوره، د هغې کړې ګستاخ رسول دی. د حضور مخکې وایي هغې په دې خبرو پوهېدل به هغه ورته غوږ ایښی وی ښځه لقد رهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. او حج وی کړي دا لوی کتاب چاپ ته دیوان حسان بن ثابت ځان لواله نصوار باندې چې 2 روپۍ ورځ لګوي چې هغه جمع کړي د میاشتې د 2 روپۍ جوړېږي. نصوار خو په لاړو کې لاړه طاقت ختم لاړه خو لوی طاقتمن شي او نصوارو سره غذایي کېږي. دا لاړې د ګلیسرینو کار کوي چې نوړی سړی نوړی چې خولې کې که نه لاړې ور سره ګډې شي نو دی هضم راځي د ډوډۍ ښه. او چې لاړې خولې کې نه ته نوړی هم نشي تېرولی، نو نسواري سړي ته قوت کمي، هضم یې خراب وي، قوت یې جمع یې خراب وي، ځکه قوت ته ډېر ځي ضایع کېږي لاړې تو کوي.
دا حافظانو په دې وجه قوت زیاتي چې هغې لاړې تېرې تلاوت سره لاړې تکلي نشي، نو قوت بعد حافظانو په نسبت د غیر حافظ زیاتي. او مسئله یاد لرئ زما دنیا رورو هغه مې نیکه کېده ځکه دنیا رور خو نیکي حافظ مو نو څلور شیزې نه وي سم په سنت عمل کړ. نو دې پورې مرتوي چې دیوان حسان بن ثابت ځان راواله او شعرونه په سیرت ابن هشام کې ډېر دي او مستقلم چاپ شوی. نو حضرت حسان حضور مبارک ته وای لأصلنك عنهم كما تصل الشعرة عن العجين یا منه دا به دا سره او باسم لکوي. نو مقصود په تشبیه کې صرف صورت حال وضاحت او تشبیه د غیر محسوس. نو بریلیان ظالمان شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې امام الموحدین د کفر حکم په لګولې دا ګستاخانه رسول له وله ځکه هغه د توحید په مقام کې او ځای وای چې د پیغمبران زه تشبیه نه مال خپل راکې خو غرض دا چې پیغمبران ټول عاجز دي د خدای په دربار کې او خدای ته محتاج دي. هغه یو تشبیه کړی دا هغه تشبیه صرف د غیر محسوس دی او امر محسوس سره مقصود یې حتک نه دی. نوې کافر شو ځکه ګستاخ رسول الک وله دا غمر محبت د رسول الله سره خدا چاشنه. یا حضرت تانوی سے بریان وای چې عالم غیب دې ځکه پلان کې کې غیب ورته معلوم شو پلان کې نو هغه دا معجزات دي. عالم غیب دې ته چې د هر شي نه خبرې درې صفاتې پکې او الله چې مبتدا علم منشد علم ذات دا غي مستفاد دا غیر نه نوي. دیم دا چې قطعي وي. دریم دا چې محیط ټولو اشیاء وته. نو د پیغمبرانو علم هغه جزئی علمي ان دا معجزو په شکل ورتخی د دینه خبر کی د دینه د جنت او د دوزخ او د قیامت د ډیرو خبرونو موږ حضور مبارک خبر کړو. خدا حائس و غیره کبیره چې د شکو شمیر سمرا ده د پانو شمیر سمرا ده د جنت نعمتونه سمرا دي. حضور خدای په خپل وی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. یو نفس ته نه دی معلوم. نو تفصیل د نعما او د جنت او په دنیا کې شګي سمره د دې پیغمبرانو ته ضرورت سره دا خدای خالق کار دی. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نو پیغمبران خو دغه د پاره راغلي نه دي نو که ورتنی معلوم نو صعيب نه دی او که تش په جزئیات باندې عالم غیب اطلاق رواشي نو لغتان فراواره چې د بعضو جزئیاتو د وجنه خو عرفا او فقهن او عقیدتن ناروا دي. عرف کې که سړي دوه درې جزئیات یادي نه د ډاکټرانو هغه ته څوک ډاکټر نه وایي چې څو پورې د علم د قواعد د ډاکټرانو نه خبر. دا خو تاسو پیږئ چې ډسپرین ګولې سرخه کوي او خلا راولي نو ته ډاکټر شې. یا سر می خوږي یو الکه نیول جین ګولې اخرى نو ته ډاکټر شې. یا دا جوشانده دی خوړ نو خېټه سنای مکی دی خوړ اوار بکینه دا خوار طالب ته معلومه نه. نو چې څنګه د بعضو جزئیات علم باندې سړی عالم دا فن نه ګرځي نو د بعضو جزئیات د غیب باندې عالم غیب اطلاق نه کوي. که څوک وایي نو لغتم جایز شو عالم غیب د ته دا غیر معلوم خو فقهن نه دی او ځکه عرف کې دا نشته او شرعاً کې ایهام دی د خلاف مقصود مستلزمیږي شرک لاره. حضرت تانوی سے پدے سلسلہ کے بیان گئی وی بعض غیبن علم خدای حیوانات تمر کرے په حدیث کې معلومی گی چې وی چرګ आवाज کی نو تاسو د خدای نه سوال کیف انه را ملکان چرګ څولیدل ملائکه ولیدل او حمار چې आवाज کی فتعوذ بالله من الشیطان د شیطان نامان غواړي فانه را شیطان. نو بعض حیوانات ته خدای
او د غیب به خواهیتم عالم غیب وای نو دارا ولا شوی دا دیو بندیان او حضرت تانوی دا گستاخ رسول الک ونی زنا اور اخر ته حقیقت واضح وکړه نو دا خو خیر چې د پیغمبر شان مبارک دا پیغمبر ته مخدای نه وي او ناغه صفات مختصه چې د خدای سره لایق دي ابا یو انسان نه وي خدای پیغمبر علیہ السلام ته کوم دعا هي قل اعوذ برب الفلق قل دا چاته وي زموږ کله پیغمبر هغه په واسطه چې خدای نه سوال کینو اعوذ برب الفلق من شر ما خلق او قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس دو تعلیم پکیران الکخیال کوي دا جدا موضوع ده یو خدا چې خدای ورته د سوال طریقه خي چې سوال زمانہ کاوه دویم وی چې خدای پاک ته د خدای صفات په وسیله کې یادوا نو توسل الی الله باسمائه و صفاته کاوه خدا یا غزات چې رب الناس رب الفلق نو خدای په خپل صفات خوشالي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائه نو حضور مبارک بنده دی خدای ته سوال کوي د حضور مبارک چې کوم دی خپل صفات ذکر دی نو د عبدیت په لفظ ذکر نو دی وی گستاخ رسول شاه اسماعیل شهید صاحب کافر ذکر گستاخ رسول ولی په پیکړ تاسو نه اور خبر پرست چې بظاهر د اولیاء د محبت پنوم شرک تراسه او د سید الکائنات د محبت پنوم شرک تراسه نو د عالم خدا فریضه ده چې هر شي تخپل مرتبه نه توازیه کی چې د اولوهیت جدا مقام دی د نبوت جدا مقام دی که یو صحابي ته پیغمبر وي هغه په خوشاله شي نو که پیغمبر ته خدای وي هغه په خوشاله شي یو صحابي مبارک حضور پاک ته وي سیب کا ستا خوخه یو ده نه که د خدای خوخه یو ستا وي چپ اجعلتنی لله ندر دا ولې وک ستا خوخه د خدای خوخه یو ستا دا سی وای که د خدای خوخه دا غینه پس تا خوخه مراتب تبای اشاره صفات اچھا صفات یا خیر البشریه خیر البشر وذا کہ ابراہیم حضور مبارک کی تواضع ابے ولا تطرونی كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله زما په مدح کې هغه مبالغه مکوي لکه عیسایانو چې د عیسی علی السلام په حق کې کړی ما ته د خدای بندو ورس عیسایانو ته ولې من کافر وایي د عیسی علی السلام د جوش محبت پنوم کې هغه ته خدای وایي او د خدای زوی وایي او دریم خدای وایي او مور بیبی ته د خدای بیبي وایي نو دا ښکار دی نو حضور مبارک په حق کې چې د پولی نه سړی وروري شریعت دا بنګنه نه د نبوت جدا مقام دی د اولوهیت جدا مقام نو که تشبیه کړي د شاه اسماعیل شهید چې په تقویت الایمان کې او تشبیه یعنی د عاجز مخلوق سره کړي ده د خدای په دربار کې چې دا ټول محتاج دي انبیاء کرام او بندگان حضور مبارک وی کدا ټول مخلوق له دوزخ ته بوزي نو خدای ته سبدانه شي ویل چول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون مالک ته وما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ذا رسول الله ما ته پته لګي چې تفصيلي احسانات به ما سره سکی نو غرض دا چې کله تشبيه د یو امر د امر سره راځي اې کې تقبیح مقصود نه مقصود تشبیه د یو امر محسوسی د غیر محسوسی د محسوس سره تشبیه د مجهولی د معلوم سره د مانوسی د غیر مانوس سره تشبیه کی ادنا مناسبتم کافی نه تشبیه من کل الوجوه ول حضور پاک د توي حسان ته چې تا زمانہ وخت جوړ کړ اپ دې پیدا چې خو محاوره او حضور مبارک چې د وحی الهی تشبیه د आवाज د جرس سره आवाज جرسی خو پیدا په ټول چې تشبیه د یو غیر مانوس امر ده د یو مانوس سره چې د دې په اور کې معلومو پیګه
نو دو مثال مرته خو یو د قران شریف نه چې خدای د خپل نور تشبیه د مشکات د نور سره کړی دا مشکات نور سي او دیم د حدیث مبارک د بخاری حدیث چې حضرت حسان حضور مبارک صلی الله علیه لا سلنک عنهم کما تصلى شام حضرت شاہ اسماعیل شہید سے او علماء کرام کو دا مقام د الوهیت او د مقام د نبوت د پاره د یو وضاحت په درجه کې فرق کړي او تشبیه کړي تشبیه کې مقصد ایضاح د صورت حالي تحقیر نی العیاذ بالله العظیم یو ادنا مسلمان به د حضور سپکاوی برداشت نکي یو لوی عالم د دین چې هغه مجدد د ملت وي اما تحقیر کې چې د سړي ټول عمر په خدمت د سنت د مصطفی کې تیر شي خدا جاهلان پنوم د تعظیم د محبت د رسول الله هغه ناپوهه وی خدای داسې خبره کوي چې مال افن نه راکړي چې خدای سکون سي محمد اخلاصول شي او چې محمد دې سي خدای دې اخلاص خدای زناو به تعویلونه کوي الکه دا کلام دې صحیح دی دا خود په حقیقت کې سید الکائنات او چته او قوي غني دا خدای نه وی زما دا مراد دی نو څنګه په خپل غلط لفظ کې د مرادونو ته پسې ګرځي نو والد بل عالم دا کلام صحیح توجیه نه نو شاه اسماعیل شیخ امام الموحدین دی تقویت الایمان او حضرت تانوی صاحب امام الموحدین دیوبند علماء کی دومره کار نه کړي دا عقیده او د اعمالونو او د تصوف او د تفسیر او په هر فن کې لکه حضرت تانوی رحمت الله علیه او حقیقت واضح کړي ها دا نو سوال او جواب بهم سوال دار چې حضور مبارک وي او هو اشده علی دې نوع ته سخت ولی وي دا دې نوع ته دومره سخت ونه وي او دې ته سخت وي نو علماء وي چې جبرئیل علیہ السلام په منزله د مفید او سید الکائنات په منزله د مستفید هغه نه فائدہ حاصله استاد شاگرد نه وایم استاد شاگرد مفید او مستفید یې کړه د مفید او مستفید په منځ کې مناسبت پکاري خلاف جنس ته څوک تعلیم نشي کولای او افاده نشي کولای نو کله به داسې شو چې حضور مبارک باندې به صفات د ملکیت غالب شو او کله به داسې نو مناسبت پیدا ملائکې سره کله به دا چې په ملک با صفات د بشریت غالب شو حضور به خپل حال ملائکه به ورته بشر جوړه شو او کله به ملائکه په خپل حال دا حضور به داسې صفات رالل لکه د ملکیت صفات انتزاع به د بشریت ته شو نو خپل حالت نه بدلیدلو کې سړي ته تکلیف رسی په حضور بدا سے حالت راغی چې د خپل مانوس طبیعت نه بوت غیر مانوس طبیعت نو په دغه حالت کې تلقی د وحی به ورته ګرانه لکه په سړي چې سخت تبه راشي او خولې به پرې راغی دا خولې او دا تکلیف او سرپ نه به واسطه د خولې مبارک او تک سور بشو او رنگ نه به خولې شي دا حالت به په ما سخت ځکه په داسې حالت کې استفاده هم ګرانه او انتزاع د خپل صفات انسانیو نه صفات ملکیو تراشي سړي کې گویا تبدیل د حقیقت راشي او دا دیم حالت به سخت نو ځکه هغه کې به ملائکه راوړي د انسان به جوړ شو یتمثل لی الملک رجلا اوس په ملائکی به تکلیف وکړو دا دینه خبر نیو لیکن هغه بیان چرته مونږ نه دی اورېدل خو څو علماء ظاهر ده چې څنګه نبی کریم د انسانیت نه ملکیت ته انقلاب پکې راغی نو ملائکه کې چې به د ملکیت نه انسانیت ته انقلاب راغی باندې هم تکلیف ولې څه ذکر نه راغی